الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تسوقون التذكرين بعد واقعات ذكر مقصود دهره بیان کیو ادا انسانان الله د خپل غریب نه يرول د خپل عذابونو نه يرول دې آیاتونو کې کوم الله فرمایي دا چې څومره واقعات بیان شول ما تاسو ته د هغې بیان ولیکو دې دپاره چې تاسو په دې باندې سبق حاصل د دې نه عبرت حاصل دغه خلک ولې تباه شول د دې واقعاتو کې ستاسو دپاره عبرت دی ځکه تباه شول چې د الله خبرې نه تاسو د پر عبرت دا ده چې تاسو هم د الله جل جلاله د احکامنا د پیغمبر د اطاعت نه مخواړوي انجام به هم داسې د هلاکت شي الله فرمایي تلک القرى دغه کلوله هغه د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام او عاد او ثمود دومره واقعات نقص عليك من بیانو تاته من انبائها دغه خبرونه هر کله چې موږ دغه خبر ته بیان کړو یو طرف ته مستان نبوت څخه چې د دین په مکی ورانو خبر الله ته خبر کړو الله چې چاته خبر ورکړي هغه د الله پیغمبر همدارنګه د خلقو د لپاره سبق چې دا خلق دې عبرت حاصل ولقد جاءتهم تاقی سراغلی بیت رسولهم پیغمبران دوی بالبینات اخکارو معجزات سره هر پیغمبر ته الله معجزه ورکړي داغه د صداقت لپاره اوس دا جدا ده چې سم معجزې قرآن ذکر کړي دي او سینه دي ذکر کړي خو لیکن هر پیغمبر ته الله داسې معجزه ورکړي چې قوم دغه رښتینواله کوي داسې انسانان نشي کولای داغه د صداقت لپاره چې الله پیغمبر ته معجزه ورکړي نو بیا به د رښتونی انسان او د دروغجن انسان څه پته لري دوی ته انبیاء راغلو بالبینات وما كانوا بس نو دی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړي درې مطلب د دې ټوکړې ویل شي وما كانوا بس نو دی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړي بما په هغه توحید کذبوا چې دوی تکذیب کړو من قبل اخوا د پیغمبر دراتک وړاندې چې کوم توحید باندې دوی تکذیب کړو مشرکانو هغه توحید د پیغمبر دراتک بعد نه د پیغمبر دراتک وړاندې مشرکانو توحید نه پیغمبر دالت الله وحدانیت ورته بیان کو بیا دوی نه وړاندې دغه مسله او بعدم دغه مسله دوی مدا چې د قبل او د بعد نه مراد د پیغمبر دراتک سره ورکړه چې پیغمبر کله راغی او دې خلکو ته خبره وکړه چې یو ځل انکار کړی دی وروسته بیا اقصی انکار کوي نه اول ځل چې دوی انکار وکړو یا چې پیغمبر په دې باندې څومره خواري وکړه څومره مهنت وکړو وروسته دې بیا پیغمبر نه فما كانوا بس نو دی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړی وی بما په هغه کذبو چې دوی په تکذیب کړو من قبل فهو مانا په اول راتګ سره چې اول پیغمبر راله او دوی تکذیب وکړو وروسته بیا په شان کې انکار کوي نه ایمان او درې مطلب مجاهد رحمه الله یو تابعی دی هغه داسې فرمایي
چې دغه خلکو خو د الله د توحید نه انکار وکړو، د پیغمبر او د رسالت نبوت نه انکار وکړو، مړه شول. خو الله که چېرې د انسانان بیا هم راژوندي کړي او دنیا ته یې راولي او دغه پیغمبر ورته راولي، دوی بیا هم نه. نو د قبل نه مراد دا چې دوی نو منلی مخکې د مرګ نه، نو الله برباد کړ. نو د الله علم کې دا داسې بدبخته انسانان دي که دا راژوندي کړي او بیا د هغې نه وروسته ورته هم پیغمبر راولي، بیا یې دوی نه کوي. نو دې معنا داسې کوي فما کانو بس ندی دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړي بما په هغه پیغمبر او هغه توحید کذبو چې دوی تکذیب کړو من قبل پخوا د مرګ نه، د مرګ نه وړاندې چې دوی تکذیب کړو نو دوی بیا په هغه ایمان نه راوړي که راژوندي هم شي دوی نه راوړي. د دې مثال بیا داسې دی قیامت کې به دا مشرکان الله ته سوال کوي یا الله موږ بیا دنیا ته ولېږه، یو موقع بیا راکړه نو که دا ځلې موږ کفر وکړو بیا حقیقت دی چې موږ به مجرمان یو، یو موقع راکړه دنیا ته به ولېږه. الله فرمایي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. زما علم کې ده واپس خو دنیا ته تګ نشته، یو ځل لاړې بیا راتګ نشته. خو دا دوی چې تمنا او سوال کوي که دا وله ومنم دنیا ته هم لېږم خو دا سمیږي نه، دا اقصې بیا به خو کفر نه کېږي. وجه دا ده چې ته دنیا ته راشي خو د آخرت خبرې ته ته وکتلې، دغه د آخرت خبرې ته په دنیا کې الله نه دي کړي. نو دنیا کې تا ته الله کړي، یو ستا د سترګو لیدلې خبره ده، یو د الله خبره ده. نو د الله خبره خو ستا د سترګو د لیدلو نه اوچته ده او دنیا کې تا الله خبر کړی دی. نو چې هر کله تا نو منلی نو که مړم شي په سترګو برزخ هم ویني آخرت هم ویني بیا راشي نو الله وایي بیا به ایمان لرئ. كذلك هم دارنګ یتبع الله مهر لګي الله پاک علی قلوب الکافرین پړونو د کافرانو. نو وړاندې دې چې دا مهر لګول نتبعو مخی ذکر شو دلتا و یتبعو دا اللہ په دوی سو ظلم نه دی کړی بلکې دا د دوی خپل کردار دی. دوی ته الله دوانه لارې واضحه کړي، ایمان راوړي، کفر نیکي کې بدي کې. دوی په خپله خوښه باندې په کفر روان شول، دوی په خپله خوښه په ګناهونو پسې روان شول، په هغې پسې تلل دې ته ورسېده چې ړونې ته هدایت نه بلکل بند شول. هر ماحول کې انسان سوچ کولی شي. کوم مسلمانان چې د مانځه ته راغلي هغوی راته خپله خوښه، خو دا چې کوم نو راغلي په دوی څه پابندي وه چې ته ولې نه راغلی، راتلل په خپله خوښه. همدارنګې څوک کېناسته درس ته، څوک وایي ماله به خوب راځي، څوک به بل څه کوي. هغه انسانان چې هغوی نه دي راغلي مانځه ته ولې نه شو راتللی، هغه انسانان چې درس ته نه ناستلی هغوی نه شو کېناستلی، بلکل کېناستلی. په خپله خوښه باندې داسې روان چې انسان دپاره دنیا کې الله دغه اختیار ورکړی دی. کېنې طبیعت یې ځینو ستا خوښه، عبادت کېنو ستا خوښه، نه کېنه خوښه دي، ګناه کې نه کې. نو دوی په خپله خوښه باندې په کفر په ګناهونو روان روان چېړی بند شو. یتبع الله مهر لګي الله علی قلوب الکافرین پړونو د کافرانو. وما وجدنا او ما نو موندلي لاکثرهم د ډېرو دوی دپاره من عهد وعده. ډېر پکې داسې دي چې دوی وعده ما نه ده پیدا کړې، بلکې وإن وجدنا بشک ما موندلي اکثرهم زیات د دوی لفاسقین خامخا فاسقان وعده یې ماتوله. یا د ان مخفف د مثقل نه وإنهم وجدنا بشک ما دی مندلو فاسقان، یا ان نافیه ده نه لفاسقین کې لام په معنا ده الا سره. وإن وجدنا ما نو مندلی اکثرهم زیاد دوی الا فاسقین مگر فاسقانو وعده ماتوله. نو سورۃ اسراء کې مضمون ذکر ده ان العهد کان مسئولا. الله سره دی وعده کړي، بندګانو سره دی وعده کړي، الله بدنه تپوس کوي. وعده ماتول د منافق صفت ده. حدیث د بخاری کې د منافق 3 نشانات ذکر شوي دي.
یو نشانه پکې دا ده چې وعده وکړي نو دی به خلاف ورزي کوي د وعدې. اوس دوی د وعدې خلاف کړې، دغه وعده کومه یوه ده؟ نو بعضې فرمایي دا وعده ازلي وه چې دنیا د راتګ نه وړاندې د ټولو انسانانو د الله سره وعده کړې وه، خو چې دنیا ته رال نو د اکثرو هغه وعده ماته کړه، کافر شول، بېدینه او لږ داسې دي چې په هغه وعده باندې برقرار پاتې شول. بیا به دا ده چې وعده دنیا کې واغستې شي، دنیا ته چې هر پیغمبر الله را لېږلی د هغه نه وعده اخیستې ده چې تو ستا قوم وروستو چې بل پیغمبر راځي د هغې خبره به منئ، په هغه به ایمان راوړئ. درېیمه پاره سورت آل عمران کې مضمون دی، الله د دوی نه د انبیاو په واسطې وعده اخیستې وه، او چې وروستو بل پیغمبر راغلی به دوی منلی دی، اکثرو نه دی منلی، لږو منلی دی، اکثرو دغه وعده ماته کړه. همدارنګې خپل منځ کې د مسلمانانو په جماعت کې ووایي، یو انسان چې مسلمان شي او کلمه دې ووایي نو حقیقت کې د الله سره وعده وکړه، دا منه ستا حکومت منه، ستا صدارت منه، ستا هر څه منه، کلمه دغه څیز ته وایي. اوس وړاندې څوک په دې خپله وعده وفا کړي، د الله احکام او پابندي کوي، او څوک داسې دي چې په دې وعده وفا نه کوي. نو اکثر داسې دي چې فاسقین د وعدې نه وتلي دي. ثم بعثنا بیا مولګو من بعده وروسته د دوی نه موسی علیه السلام. د نورو انبیاو د واقعاتو په نسبت د موسی علیه السلام واقعات زیاته ذکر کړي، او د نورو انبیاو په مقابله کې د ده تفصیل هم زیات وي. وجه دا ده چې مدینه کې زیات اهل کتاب یهود آباد، د هغوی د سبق دپاره، د هغوی د مخته کولو دپاره الله بیان کوي چې دا قرآن څه وایي. وګورئ اهل کتابو تاسو داسې نه وایي، ستاسو د کتاب ستاسو د مذهب برابر خبرې نه کوي. د دوی د اصلاح دپاره ځکه د موسی علیه السلام واقع کې تفصیل په نسبت د نورو باندې زیات. ثم بعثنا بیا مولګو من بعدهم وروسته د عاد او ثمود او قوم لوط نه، د دې قومونو نه بعد موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نشاناتو باندې، نشاناتو نه مراد د تورات آیاتونه هم اخیستلی شي او معجزې د موسی علیه السلام هم اخیستی شي. الی فرعون موږ لېږلو فرعون ته، دا د مصر د بادشاه لقب دی، خپل نوم یې بعضې فرمایي ولید ابن مصعب دی، ولید ابن مصعب، او څوک نور نومونه وله اخلي، خو فرعون دا به لقب و. لېږلی مو دی فرعون ته ملئه او د هغې سردارانو ته، وظلموا بها، دوی ظلم وکړو په دغه نشاناتو، هغه نشاناتو انصاف په دوی چې دوی منلي وي هغه نه انکار وکړو. فانظر وګوره کیف کان څنګه و عاقبة المفسدین، انجام د فساد کوونکو انجام الله په سمندر کې وکړه. تلک القرى دغه ټول ولادي نقص عليك من بیان کوو تا ته من انبائها د هغې خبرونه، ولقد جاءتهم تحقیق سره راغلي دوی ته رسلهم پیغمبران د دوی بالبینات په واضحو دلایلو، فما كانوا پس نو دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړی وی بما په هغه کذبو چې دوی کې تکذیب کړی من قبل پخوا. كذلك همدارنګې یطبع الله مهر لګي الله پاک على قلوب الكافرین خړلو د کافرانو. وما وجدنا لأكثرهم ما نو موندلي زیاتو د دوی دپاره من عهد وعده، وإن وجدنا بشک ما موندلي أكثرهم زیات د دوی لفاسقین خامخا فاسقان. ثم بعثنا بیا مغلق من بعدهم وروسته د دوی نه موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نشاناتو إلى فرعون وملئه، فرعون او د هغې سردارانو ته، فظلموا بها دوی ظلم وکړو په دغه نشاناتو. فانظر وګوره کیف کان څنګه و عاقبة المفسدین، انجام د فساد کوونکو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله